أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ نساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 11 آیات نمبر 78 یو آیات سے ناغ ویلے کیږي. حضرات مفسرین لیکلی دي وایي چې د دې آیات شان نزول دا چې کله چې نو هغه غزوه احد شو نو غزوه احد کې مسلمانان چې نو هغه شهیدان شولو نو منافقانو دا خبر وکړه کچرته دې زمونږ سره وي لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا کدی زمونږ سره وي نو نه به مړه شي او نه به قتل کړی شي ولو. نو الله جل جلاله دا آیات چې نو هغه راولېږلو چې د مرګ نه په هیڅ صورت کې چې نو هغه هم تېښته نشته به هر صورت به هر کیفیت چې نو هغه انسان له به مرګ راځي. بعضې حضرات لیکلی دي چې پرونی آیات متعلق چې څنګه پرونی آیات کې ویلې شولو قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. نو چې کله دا ویلو الله جل جلاله دا آیات راولېږلو اینما تکونو یدرککم الموت جهاد نه پاتې کېدل جهاد نه شاته کېدل دې کې چې نو هغه د مرګ نه خلاصې نشتی. مرګ دا به په هر صورت باندې کچاله چې کم ځای مقرر کړی دی به هغه ځای ته مجبورا هغه ځای ته به حاضرېږي. نو که جهاد فی سبیل الله کې بیا انسان له مرګ راشي نو ده به فاجره علی الله د اجر به بیا په الله پاک باندې الله رب العزت بوله د خپل طرفه چې نو هغه اجر ثواب هم لوی ورکړي او آسې هم مرګ چې نو هغه په هر صورت باندې دی. وایي چې نو هغه تاسو ګورئ دا شیزونه چې نو هغه د انسان یا د دنیا چې نو هغه آبادي یا د دنیا مضبوط نه مضبوط قلعه دا د انسان د مرګ نه د بچ کېدلو سبب نشي جوړېدی. ځکه الله رب العزت چې نو هغه روح قبض کول چاته مقرر کړی دی هغې ته فرشته ویلی کېږي. فرشته دا نورانی مخلوق دی او دوی هغه ځای ته هر ځای ته چې نو هغه رسایي کېږي هغه ځای ته هم د دوی رسایي کېږي د الله پاک په قدرت او طاقت سره چې کم ځای ته د هوا چې دی نو هغه تلل هم ناممکن دي. که تاسو مونږه خیال کړی نو مشاهده کې هم زمونږ دي بعضې ماشوم چې دی نو هغه اکثر پیدایش نه مخکې مړ شي روح ورته راشي په 9مه میاشت باندې مړ شي په 8مه میاشت باندې مړ شي 9مه میاشت باندې مړ شي. اوس دی د مور په خېټه کې دننه دی 3 چې دی نو هغه جالو باندې دننه پروت دی د هغې دوره حفاظتي ځای کې باغې باوجود بیا هم فرشته راشي هلتې ننوځي د ده نه روح چې دی نو هغه قبض کړي نه یې مور ته پته ولګي نه یې بل چا خاندان ته پته ولګي نه هلته چې نو هغه د تلو سلی تلو چې دی نو هغه امکان نه وي او مرګ چې دی نو هغه ورته راړ شي. نو الله وایي که تاسو هر ځای کې اینما تکونو یدرککم الموت مرګ چې نو هغه به تاسو له په هر صورت باندې راځي. بیا تفسیر ابن کثیر او دغه شانتي دی نو هغه معرف القرآن دی چې نو هغه دی ځای کې یو عبرتناک واقع چې نو هغه لیکلی ده چې ګوره مرګ چې نو هغه په هر صورت باندې دی او مرګ نه چې نو هغه د دنیا د اسباب د حایل چې نو هغه نشي جوړېدی خلاصون کې چې نو هغه خلاصېدو والا نه دي. نو پای کې هغوی واقع ذکر کړی ده وایي چې په مخکې امتونو کې خدا مخکې یاد وساتئ تفسیر ابن کثیر په حاشیه وسره چې نو هغه دا خبره هم ذکر کړې ده دا کومه واقع چې وي نو په طور د عبرت باندې چې نو هغه ډېره بهترینه قصه ده. خو ګورې نور دغه روایت چې نو هغه اسرائیلي روایت دی د دې نه د دې حدیث د دې آیات متعلق شان نزول هم نه دی او دې باندې چې نو هغه سړی څه دلیل هم نشي نیولی. دلیل مې نه دی عبرتناک ته واقع ده صرف د عبرت دپاره چې نو هغه ذکر کړي. نو تفسیر ابن کثیر کې دغه واقع ذکر کړي ده وایي چې مخکې دور کې نو هغه یو سړی و
د هغه د یوې ښځې سره نوکر ولو. نو چې کله دی د هغې ښځې سره نوکر و نو د دغې ښځې د ولادت چې دی نو هغه د بچي د ولادت د ماشوم د کېدلو وخت رالو. نو چې کله د ماشوم د کېدلو وخت رالو نو د ښځې چې نو خپل نوکر ته ووی چې لاړ شه زما دپاره چې نو هغه د ور انتظام وکړه. نو دی چې څنګه دروازې ته بار ووتلو نو دروازه باندې ولا یو سړی چې نو هغه مخې له ورالو. اوس چې کله دروازې کې د سړی ولا مخې له ورالو نو دا ورته څنګه سي چل دی دا ورته زما چې نو هغه سیده زما آقا زما مالک د هغې لور وشوله او ما ته اوس وایي چې د ور انتظام وکړه ور را لاړه. وی دغه ماشومه چې دا کومه وشوله نو وی دا چې نو جنۍ ده وی او دغه جنۍ د ماشومه ده. هغه ورته صحیح ده دا ماشومه چې نو هغه به دا چې لوی شي نو دا به چې نو هغه د 100 کسانو سره چې نو هغه زنا کوي او بیا د دغې نه وروسته د دې چې نو هغه به د خپل نوکر سره نکاح کېږي. او درېیمه خبره چې نو هغې ورته دا وکړله چې د دې د مرګ چې نو هغه به د جولا نه وي. دی هغه ځای نه چې نو هغه راواپس شولو چې سبا د دې نه دومره لوی چې نو هغه نقصان خورېږي او نوکري خو سره زه کوم نو که چېرته زما په نکاح کې دا چېرته راشي نو دی واپس لاړو چوړکۍ خنجر وغیره چې نو دی راواخیستلو او دغه ماشومه چې دی نو هغې په خېټه باندې ووهله او بیا د هغه ځای نه وتښتېدلو. د خو خیال چې نو هغه دا ولو چې دا ماشومه مړه شوله ځکه ورکوټې ماشومه نوي اوس نو هغه پیدایشي وه او بیا په چوړکۍ باندې چې نو هغه خېټه ول وسرله وی وهله. دی چې کله د ځای نه په منډه وتښتېدو نو مور یې راپاسې دا ماشومه چې نو هغه یې وګنډله د هغې له چې نو پټۍ مرهم یې وکړلو. دی لاړو چې نو هغه د هغې علاقې نه هغې ملک علاقې نه ووتلو. مثال په طور کې نو هغه د سوات اوسېدونکی و جو لاړو مردان پېښور ته. اوس چې کله دی د هغې علاقې نه داسې لاړو هلته د دریاب په غاړه چې نو هغه ځان له کار شروع کړو. نو کار یې کولو کاروبار یې کوو ان تر دې دنیا پیسې جمع کړې لوی مالدار سړی چې نو عادي جوړ شو. نو چې انتها درجې پیسې وګټلې غټ مالدار شولو نو چې خلک پیسې وګټي نو بیا یې دویم خواهش چې نو هغه د واده او بیا چې دا څومره چې نو مالدار نو د په واده کې قصې همې نو د بیا وی چې اوس واده کول غواړي د خپل کلي علاقې ته واپس رالو. نو دغې ښار ته چې کله واپس رالو نو هلته یوه بوډۍ ښځه وه هغې ته یې چې ابۍ زه ترور یا زه دغه شانتې واده کول غواړم خو زما دا خواهش دی چې ما سره پیسې هر څه ډېر شي دي خو چې په دې ښار کې د ټولو نه ښکلې جنۍ یې اقه ماله غواړم. هغې په دې ښار کې پلانکې ځای کې چې نو هغې یوه جنۍ ده چې هغه د ټولو نه زیاته ښکلې ده. دې پسې نکاح پیغام ولېږلو هغوی قبول کړلو. کله چې د نکاح پیغام قبول کړو واده وشولو. اوس چې کله واده وشولو نو دې ورځ ناست یو بل سره خبرې کوي نو په دې کې ورته دغه ښځی وایي چې ته نه کم ځې ځکه ته خو دلته ستا نه تره شتې نه دې ماما شتې نه دې څوک خپل شتې ته نه کم ځای نه چې نو هغه راغلی بل دومره مالدار سړی دی وایي زه هم د دې کلي اوسېدونکی یم ما چې نو هغه زه د دې کلي نه تلم وجه واقعه نو ده ورته دغه قصه چې نو دا کومه چې موږ وکړه دی ورته ووایي. نو دغې جنۍ ورته ویې دې ښځې چې دغه خو هم زه یم نو وی توی وی څنګه نو هغه ورته خپله خېټه ښکاره کړه چې دا ګوره دا د هغې چوړکۍ دا د هغې غزار چې دی نو هغه نښه پرته ده دا حقې نښه ده. نو دی ما ته خو بیا د هغې چې دی نو هغه 2 خبرې د هغې کس بل 2 نورې هم کړې. یوه دا وه چې دا به چې نو هغه د 100 کسانو سره زنا کوي هغې کړې مې په کثرت سره دی خو تعداد مې لیکلی نه دی چې څوره هغې بس هم دقه سل وی. دویمه چې نو هغې دا ویلي دي چې د دې مرګ نو هغه به د جولا نه. نو بیا دغه سړی مالدار و نو ده وله شیش محل چې ورته موږ وایو د شیشې بند ښکلی کور چې نو هغه جوړ کړو. اوس چې کله دغه کور یې جوړ کړو د اوسېدل وخت تیر شولو کافي وخت د هغې کې چې نو هغې وکتل اوس نو هغه یو ورځ بره چې نو هغه جولا راښکاره شو کور کې. نو چې کله راښکاره شولو نو دا ښځه پاڅېدله تا چې ما ته وایي چې ته به د دې جولا د لاسه ته زه به د دې شیز د لاسه مرم نو دا پاڅېد هغه جولا یې رارتاو کړو. نو چې کله یې رارتاو کړلو نو د خپې یې پې کېښوده چې خپې یې پې کېښوده نو د جولا ټق وکړو وچاودو دې نه یوه داره را اوچته شوه او د دې قټې ګوتې د نوکو
او دغه موږ چې ورته نو اورۍ وایو نو په دغه اورۍ باندې چې نو هغه ولګېدل د نوک او د غوښې په دې منځ کې دغه نه چې نو هغه خپې کینسر شو او دغه د مرګ سبب چې نو هغه جوړ شو. نو بهرحال حضرات مفسرین دلته ته عبرت د پر د قصه چې نو هغه ذکر کړي نو هغه ګوره شش محل کې و خو چې مرګ د دغه شش نه نکله هم د اق نه مرګ ولرالو نو الله وی د مرګ نه چې نو هغه په جهاد کې مرګ نشته او نه د مرګ نه سړی خلاصې دی شي نو بیا چې سړی ته هغه مرګ راشي چې کم د الله پاک د رضا سبب جوړیږي نو هغه خو ډیر ښه دی. نو ځکه الله وایي که ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که تاسو په مضبوطو قلو کې چې نو هغې تفسیر معرف القرآن کې لیکلی دی وی دې نه دا هم معلومه شوه چې ښه کور مضبوط کور دا جوړول چې نو هغه دا د سره توکل خلاف نه دی او نه د شریعت خلاف دی. البته دې کې اسراف کول دا چې نو هغه ناجیز دی خو که وسړی چې نو هغه ښه کور مضبوط جوړی چې راساسې را باندې نه دغه شانتې چې نو هغه سبا دپاره نور څه مشکل ارتاوېدلو دی خطر نه نو دا جوړولی شي. قرآن د آیات نه هم معلومیږي فی بروج مشیده نو معلومه ده چې دا به جوړیږي. وان تصبهم حسنه یقول هذه من عند الله که دوی ته چېرته ورسېږي چې نو هغه فراخي نیکي ښېګړه نو دوی دا د الله طرفه دی. وان تصبهم سیئه او کورسېږي دوی ته چې نو هغه صبتي مصیبت تکلیف یقول هذه من عندک نو دا هم منافقانو قولو دوی چې نو هغه به حضور علیه الصلاة والسلام د مخکې دوی چې نو هغه مدینه منوره کې یهود منافقان چې نو هغه دا مشرکین پاتې کېدل مخکې موږ ویلو یهود درې قبیلې بنو نظیر بنو قینقاع بنو قریظه او دوی چې نو هغه د مشرکانو خزرج او اوسو نو دوی د دغه نه مخکې ښه پیداوار هر څه به مدینه منوره کې کېدل. کله چې د الله پیغمبر مبعوث شولو او بیا یې هجرت وکړو نو د هجرت نه وروستو دوی نافرماني وکړله د الله په پیغمبر باندې ایمان را نه وړو نو چې ایمان را نه وړو الله رب العزت د دغه نحوست په وجې د دوی په پیداوار کې کمی راوستو نو دوی به وی الیاذ بالله چې دا د حضور علیه الصلاة والسلام او د دو د صحابو چې نو هغې د وجې نه دا د دوی د نحوست د وجې ده. الله رب العزت وی نه داسې نه ده قل اوایه کل من عند الله دا ټول سچ دی نو دا د الله طرفه دی. دا زمونږ د اهل سنت والجماعت چې نو هغه عقیده هم ده مونږ وایو خالق د خیر او د شر دا صرف یو الله دی. البته انسان چې نو هغه کاسب دی. فرقه معتزله دی چې نو فرقه باطله ده دوی وایي چې خالق د خیر د افعال خالق الله پاک دی او د شر د افعال خالق انسان چې نو هغه په خپل دی. مونږ وایو نه دا دواړه چې نو الله پاک پیدا کړي. قرآن صریح آیات دی قل وای ورته کل من عند الله دا ټول چې نو هغه د الله طرفه دی. البته انساني کسب چې نو هغه خطا وکړي نو د په دغه وجه باندې د مجرم قرار کولی شي. فما لهؤلاء القوم الله يسشوي دي قوم لره لا يكادون نزدې نه دي چې دوی په يفقهون پوه شي حدیثه په خبره باندې یعنی دوی لچنه نو هغه دانو په کار خدا و چې دوی په دی باندې سوچ کړي وي چې زمونږ په دغه هر څه کې کمی ولې راځي نو چې سوچ او فکر یې کړی نو دوی ته خپل ګناه کاره شو چې ګناه کاره شي د وداغې نه توبه وباسل نو دینه معلومه هم شوله انسان باندې چې کم مصیبت او تکلیف راځي نو دا اکثر د انسان د عمل د وجې نه هم راځي. خدای لازمي نه ده چې چېرته مصیبت یا تکلیف رالو او دا مونږ ووایو چې دا سړی بد عمل هم نه ډېر کرته مصیبتونه او تکلیفونه د انسان د رفع درجات دپاره هم راځي. لکه انبیاء علیهم الصلاة والسلام ټول په ټوله معصوم دی. یو پیغمبر نام ګناه چې نه آنه کېږي خو بیا هم د ټولو نه زیات مصیبتونه او تکلیفونه په انبیاء علیهم الصلاة والسلام حدیث مبارکه کې راځي. حضور علیه الصلاة والسلام نه تپوس وشو مفهوم نه لري چې کم خلکو باندې ای الناس اشد بلاء چا باندې د الله رسول ډېر زیات چې نه هغه مصیبتونه او تکلیف راځي. نبی علیه الصلاة والسلام الانبیاء ثم الامثل فامثل لاول د ټولو نه لوی مصیبتونه او تکلیفونه په انبیاء علیهم الصلاة والسلام راځي. بیا چې نو د هغوی متبعین څومره چې انبیاو ته نږدې وي دوره په هغې خلکو نو دغه مراد نه دی خو اکثر چې نو هغه ګناهونه د انسان د ګناه په وجه باندې هم بعضې نحوست راځي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي.
اینما تکونو کمزه چې هم یی تاسو یدرککم الموت نو بیا به عمومی تاسو لمرگ بیا به را لاندې کې تاسو لمرگ ولو کنتم اگر چې تاسو یی فی بروجن په قلعهګانو مشیده مضبوطو کې و ان تصبهم کچری ورسیږي دوی ته حسنتن سنیکی ښېګړه یقولون وای هذه دا من عند الله د الله د طرف نه ده و ان تصبهم او کچری ورسیږي دوی ته سیئه سمصیبت یقولون وای هذه دا من عندک استاد وجنه قل اوای ورته کلن ټول من عند الله د الله د طرف نه دی فمالی سو شوی دی هؤلاء القوم دی خلق لا یکادون نزدې نه دی چې دی یفقهون پواشي حدیثا په خبره باندې اینما تکونو کمزه چې تاسو یدرککم الموت را لاندې کې به تاسو لره مرګو ولو کنتم اگر کې تاسو فی بروج مشیده پقلو مضبوطو کې و ان تصبهم کچری ورسیږي دوی تاسو حسنت سنی کې ښېګړه یقولون وای هذه دا من عند الله د الله د طرف نه ده و ان تصبهم او کچری ورسیږي دوی ته سیئه مصیبت تکلیف یقولون وای هذه دا من عندك استاد طرف نستاد وجنه قل اوایا كل من عند الله دا ټول د الله د طرف نه دي فما لهؤلاء القوم پس شوی دی خلق لره لا یکادون نزدې نه دی یفقهون چې پواشي حدیثا په خبره